اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. زما د بونیر عزتمندو پښتنو السلام علیکم. کتونکو نن ما په دې ویډیو کې تاسو له بالکل تفصیلی ټوټل خبره تر راوړې دي چې زموږ سره کم قسم کار وي او کم خلک چې دي چا سره کم اونر وي هغه به زموږ سره رجسټریشن کولی شي. نو هغه څه کارونه چې دي هغه ټوټل په دې ویډیو کې هغه روغ لیست زه تاسو سره شیر کوم. نمبر وایز ټوټل تاسو ته زه وایم. خو دا ویډیو به تاسو د اخیره پورې وګورئ او برای مهرباني دا ویډیو تاسو زیات نه زیات شیر کړئ چې زمونږ د بونیر د غیرتمند کم پښتانه چې دي دارونه بایګان کم بیروزګار دي چې هر یو کس ته دا میسج ور ورسي. نو دا ټول لیست زه تاسو سره شیر کوم. بل دا زمونږ خلک زیات تر د ایکسکیوزز کی او د شکایتونه کی چې یاره زمونږ ملک چې دی هغه ډېر زیات خراب دی او زمونږ حکمرانان دا چل کی او زمونږ ملک ټیک نه دی. نو نه زمونږ ملک چې دی هغه ډېر زیات برابر ملک دی. خو تاسو هم څه سټیپس واخلئ چې یاره مونږ خو ټیک ته حکومتونو نه او د دې نه ګیلې کو چې یاره حکومت مونږ له څه وکړو. خو برای مهرباني تاسو سره کو څه قسم څه ایډیاز وغیره یي نو برای مهرباني تاسو هغه ایډیا چې دا په هغې باندې خپل کار وکړئ او د دې خپل کلي د خپلې ضلعې د خپل ملک د راوچتېدو دپاره تاسو څه سټیپس واخلئ. نو انشاءالله زموږ د ملک چې دی دا به نن یو وي سبا به بلي او ډېر زیات مخ په وړاندې به لاړ شي. د امریکا د یوروپ او د دوبۍ دې ملکونو څنګه دغه کړي دي ترقی کړی دي. خو هلته دا پروګرام دی چې هلته نظم و ضبط دی د هر شیز دپاره یو پروګرام دی. نو انشاءالله مونږ چې دا کم سټیپ اخیستی دی د دې خپل ضلع بونیر ول خلکو دپاره چې مونږ به دې ټول خلکو ته روزګار فراهم کړو. نو انشاءالله هغه بالکل هغه چوکاټ چې دی هغه پروګرام چې دی هغه ورته مونږ سیټ کړی دی. د دې په مدد سره به د الله نه زه امید ساتم چې انشاءالله په دې لږو ورځو کې به په بونیر کې ضلع بونیر کې به هیڅوک داسې پاتې نشي چې د هغه سره به روزګار نه هر سړی به په روزګار باندې بېروزګاره پکې هیڅوک نه. ټیک ده. دا ویډیو تاسو د غور سره ټوله وګورئ او دا تفصیل زه تاسو سره پیش کوم. مونږ له هغه کسان زموږ سره به رجسټریشن کولی شي. په هغې کې ټول نمبر 1 چې دی مزدور کار دی دیاړیداران خلک چې کم دي. دویم نمبر میسن کم انګران صاحبان چې کم دي د آبادو مبادو دا کار چې کی. 3 نمبر چې دی هغه کارپینټر دی د ترکاڼان چې کم دي دوی پکې رجسټریشن کولی شي. په 4 نمبر چې دی هغه پلمبینګ والا دی د اوبو د پیټینګونو چې کم کسان کی. په 5 نمبر الکتریشن دی بجلیان د کم پیټینګونو چې کم سړی کی. په 7 نمبر چې دی ماربل فیکټری کې د مزدوران چې کم کار کی دوی پکې خپل رجسټریشن کی. په 8 نمبر چې دی پېټرول پمپ والا په پېټرول پمپونو کې چې کم سیلمینانی د کم کسان چې تیل ورچی دغه کسان پکې خپل رجسټریشن کولی شي. په 9 نمبر چې دی هغه چوکیداران دي او د سکیورټي ګارډز وغیرہ چې دي نو دوی پکې خپل دغه کولی شي اندراج کولی شي. بل چې دی په 10 نمبر چې دی هغه آفیس بوای په دې دفتر مفترو کې چې کم کسانی هغه کار بنګي چې کم کی کاغذ راوړي او چای راوړي اوبه راوړي دغه ته آفیس بوای وي. صحیح ده. نو کو دا کسانی پکې. 11 نمبر چې دی د آبادو د ټیکاداران چې کم دي دوی پکې خپل انټریو کی. په دې کې 12 نمبر چې دی واټر ټینکر والا چې کم دي د اوبو د ټینکر والا نو کو دوی پکې خپل انټری به وکړي. 13 نمبر چې دی ټریکټر والا ډرایوران. په 14 نمبر ټرک والا ډرایوران. 15 نمبر پلین کوچ والا ډرایوران. 16 نمبر کراچۍ ډبې والا ډرایوران او 17 نمبر رنګ سازان کم کسان چې رنګونه منګونه آبادو ورکی. 18 نمبر ماربل چې کم کسان لګي چونای والا ماربل چې کم لګي او دغه سر رګړای او پالش والا کسان. 19 نمبر چې دی هغه د چپس وند کې نه لګي په دې آبادو کې برچ لګي سیلینګ چې کم کی نو هغه کسان. په 20 نمبر چې دی د لوډر راشکي والا کم کسان چې دی دوی په خپل انټریو کی. 21 نمبر چې دی نو هغه دغه دی پکې شیول والا ډرایوران دی پکې. په 22 نمبر چې دی بورینګ والا کم کسان چې د بورونه کی د اوبو والا نو دغه کسان. په 23 نمبر چې دی هغه ډمپر والا ډرایوران هغه ډمپري نه ټرکونو په شان چې کم ډمپري. په 24 نمبر چې دی د مازدا شازور والا نه دی د وړې ډینې چې کم دي د دې ډرایوران
25 نمبر چې کوم دی هغه ټوډي والا ډرایوران ټوډیان والا د کم ټیکسیان والا چې دی اسلام آباد او پیښور او د لري چې کوم ټیکسیان والا صحیح ده دغلته چې کوم ټیکسي کې دغه کسان په 26 نمبر چې دی نو په لاسو په ذریعہ سره کوم کسان چې کویان کني هغه کسان پکې خپل انټرویو وي په 27 نمبر چې دی د لینټر والا کوم مزدوران چې دي اکثر په ګڼ تعداد کې خلک لینټر ولا نه زی د لینټر والا لیبر په 28 نمبر چې دی هغه چینسا والا رقم کسان چې په دې چینسا باندې نه هغه پېټرول والا اراچی هغه چې لارګو کټینګ کې دا کسان د خپل انټرویو کی خپ 29 نمبر چې دی نو په دې آبادو کې د جارین کسان نو بس دغه سری ډریلونه وند کې غټو ګلندر هغه کسان په کې خپل دغه دیو کې انټری دیو کې ها په 30 نمبر چې دی نو هغه اي سي والا اي سي ګان نه ایر کنډیشن د دې د الکتریشنان په 32 نمبر چې دی نو هغه په 31 نمبر چې دی ریفریجریشن والا د پریجونه مرجونه وسلاجي فریزر دا چې صحیح کی په 32 نمبر چې دی هغه هوټل کې د کم کسان ټیبل مینن چې کوم د هوټل ټیبل مینن په 33 نمبر چې دی هغه سوزاکو والا ډرایوران په 34 نمبر چې دی د لارګو ټیکداران اکثر ځای په ځای خلک د ټیکداران چې د ونې منې چې اخلي لارګو دا کار چې کوم کی تک ټیکداران په 35 نمبر چې دی نو د دانو باپاریان د غنم او جوار چې کم کسان اخلي د هر ځای کې د کلو په سطح باندې چې کم باپاریانی نو هغه باپاریان د خپل انټری پکې موکي په 36 نمبر چې کوم دی د بارګینونو والا کم کسان چې دي د گاډو والا د بارګینیان دوی د پکې خپل ټوټل انټریو کی صحیح ده خپ 37 نمبر چې کوم دی هغه د ډیشونه د ټي ویانو د ډیشونه د دې د سیټینګ چې کی د سی ار ام ار ورله برابرۍ او سیګنل چې پیراولي نو دغه کسان د پکې خپل دغه کی چې کوم کسان د ایکسپرټي او د ټي وی د سیټینګ چې دی د کولی شي د ډیشونو صحیح ده په 38 نمبر چې دی نو هغه کې پراپرټي ډیلران په 29 پراپرټي د کم کسان چې زمکه مکه اخلي او خرسي په 39 نمبر چې دی د سارو د کم ډاکټران چې دی دوی په خپل انټریو کې په 40 نمبر چې دی د سارو د سوداګران د کم کسان چې د ساروي اخلي او خرسي په 41 نمبر چې دی د شیټرینګونو والا په هر ځای کې چې کم شیټرینګ والی د تختې چې سره د ډاګي تکه خا په 42 نمبر چې دی د سروس سټیشن او د مزدوران په سروس سټیشن کې کوم کسان چې گاډي ماډي انزي د کوم مزدوران په 43 نمبر چې تندورونه چې کوم دي د په تندورونو کې چې کوم کسان د ډوډۍ پخې د دې د استادان په 44 نمبر چې د کمپیوټر اپریټران په دې اکثر په دې سکولونو کې او په دې پرایویټ کالجونو وغیرہ کې هغه اکاونټنټان هغه لپاره کاروي چې کسان هم کمپیوټر اپریټران هغه په تاسو خپل دغه کولی شي ډیټا مونږ را لېږلی شي په 45 نمبر چې کوم دی نو هغه د کرایه د سامانونو چې د ودونو مدونو لپاره اکر کرایه ول سامانونه نه په کې سپیکر پکې راځي د خوراک څخه د مجمع د پتیلې او د ارڅ سره چې د ټوټل سامانونو ولا نو دغه کار کارو ول چې کوم دی په کرایه چې کوم سامان ورګي نو دغه کسان د خپل انټریو کی په 46 نمبر چې دی پای کې وکیلان حضرات دي کوم زموږ وکیلان رونه چې دي چې چاته سم مسالې نو کوم علاقو کې پرس کو چاته څه پرابلمي نو د دې ټولو موږ ګروپونه جوړو او اخی ګروپ کې موږ وینا کو چې کم سړی ته کم یو وکیل یا کم دغه چې د مزدوران وغیرہ نو هغه خلکو ته کم چې په لنډو باندې کم کسانی چاته سرویس پکاروي نو دا هغه کسان نمبر به ته مونږ 3 یا 4 یا 5 نمبر دا به ته مونږ ور فارورډ کو چې تاسو دوی سره رابطه وکړي صحیح ده خپ 47 نمبر چې هغه پیش امامان دي پکې چې لکه پرس کو یو کس ته او حفاظت کړل دی یا علم کړل او هغه چیرې ماته پیش امامي پکار د نورو غزلې په ساده باندې زموږ سره خلک رابطه کی او زموږ سره به پیش امامانو نمبر نو هغه نمبر به غوته مونږ پروواید کو خپ 48 نمبر چې کوم دی نو د ایجنسو والا چې کوم دی د ویزه چې کی او د خلکو له ټیکټونو میکټونو ورکی ایجنسو والا به خپل انټریو کی په 49 نمبر چې کوم دی پای کې د کرایه والا کوارټر نه خلکو سره چې کوارټر دا خلک دی په کوم انټریو کی چې زموږ سره په کرایه باندې
کوارټر دي صحیح ده او په 50 نمبر چې کوم دی هغه کې هغه کسان چې دا وی سره آنلاین سکل وی چې پیسې به مونږ څنګه ګټو هاو ټو ارن منی نو د پیسو د ګټلو کو چاله طریقه کار ورزي آنلاین پلیټ فارمونه دي اپ ورک ته پیور دی یا دغه د امازون دی والمارټ دی د سی کم قسم پلیټ فارمز چې دي نو کو چاته مثال په تور د هغه سره اونر وی او هغه پاره باندې بالکل پوېږي نو زموږ سره چې څوک رابطه کوي د آنلاین په حواله سره نو ان شاء الله موږ به د کسان سره رابطه کوو نو ملګرو تاسو ته ما ټوټل لیست چې دی هغه تاسو ته ما شیر کوم پلیز وس تاسو ټوټل زر تر زر په دې کې خپل انټریو کې چې کوم کسانو مثال په تور روان د 1 تاریخ پورې چا انټری ونه کړه نو هغه کسان چې دي هغه نو بیا مونږه پیس په دې چارج کو د یو کس نو مونږه 100 روپے پیس چارج کو وس نو والا د 1 تاریخ پورې ټوټل چې دی سو کوم انټری کی هغه پری اپ کاسټ د 1 تاریخ نه پس چې کوم کس انټری کی په دې کې دغه نو مونږه 100 روپے اخلو صحیح ده نو برای مهرباني ټوټل چې دی پری د خپل رجسټریشن زر تر زر وکي او خپل ډیټا مونږ ته فراهم کې او ان شاء الله د روان 1 تاریخ نه مونږ بالکل پراپر په دی باندې د کم اپارونو هو سم راځي د کارونو خو مونږ ته وایي چې مونږ لا فول سیټینګ چې دی فنکشنل شوی نه دی ان شاء الله روان د 1 تاریخ نه ټوټل سیستم چې بالکل پراپر کار شروع کی ملګرو دا ویډیو زیات نه زیات شیر کې د پیج چې دی د فالو کې او تاسو د پاره به موږ عدنان ګروپ اف کمپنی یو ګروپ هم فیسبوک جوړ کړی دی هغه کې کو پرس کو تاسو ته پوسټ موست کوي نو تاسو په پوسټ هم پای کې کولای شئ یا چاته څه مسالې یا څه پرابلم نو عدنان ګروپ اف کمپنی په نوم باندې یو فیسبوک پیج دی یو فیسبوک ګروپ دی صحیح ده وس تاسو اجازه غواړم په الله مسپارم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته